بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري. فصل في الماضي. د دې ځنا په دې کتاب کې دا دې څه پر هدا تقریبا مقدمه وا اوس هغه د صحیح کلمات دا شروع شول او په صحیح کې اول ځین دا فعل ماضی ذکر کړي چې فعل ماضی 14 صيغې دي نه پنځم لګا نه لکه ضربه بیا ضربات څنګه جوړ شو ضربو څنګه جوړ شو د ضربه په اخره کې الف الذي ضربو په اخره کې واو الذي نه دا خبري وکي خو اول و چې د فعل ماضی چې دا سوار لسګي دي د ضربه نه والو د ضربنا پورې فعل ماضی په سوار لس طریقو باندې راځي یعنی سوار لسګي دي هغه سوار لسګو کې لکه شپږ سګي چې دا اول مو د غیر غایب سګي وي بیا شپږ چې دا حاضر او دو چې دا متکلم بیا هر یو د غایب او د حاضر نه اولنې درې پکې د مذکر او رسمي درې ته د مؤنث نو د ذهن مطابق په کار ده چې را تل سره غلې وي ځکه چې لکه شپږ د غایب دي او شپږ د حاضر دي او د متکلم شپږ په کار وي لیکن په دې کې د متکلم د وسیږي چې کم دي نه دا کار د شپږو څخه وکړي اولنې څخه چې کم دا واحد متکلم نه دا د واحد مذکر د پاره او د واحد مؤنث متکلم دوه د پاره کار کوي الله کې د واحد مذکر د پاره په غایب کې واحد مذکر غایب جدا څخه او واحد مؤنث غایب جدا څخه واحد مذکر حاضر جدا څخه او واحد مؤنث حاضر جدا څخه دلته واحد مذکر متکلم او جمع واحد متکلم دا یو څخه مذکر او مؤنث لپاره دغه شان دی لکه د تسنیه مذکر لپاره جدا څخه وا تسنیه مؤنث لپاره جدا څخه وا جمع مذکر لپاره جدا څخه وا او جمع مؤنث لپاره جدا څخه وا دلته څلور لپاره دغه یو څخه ده ځکه او دا یو څخه دغه ذکر کړی دا کنه یو په څخه چې لکه انسان هغه په خپل باندې خبرې کوي نو لکه په دې کې ابهام نه وي په غایب د لپاره د عاجز لپاره په دې کې یو قسم له ابهام وي او متکلم به څوک چې څنګه ابهام نه وي نو دې و نه دي کې ضرورت نه و د زید څخه ذکر کولو دا خو شوي سوال شو خبره اوس به خبره پدې کې دا چې فعل ماضی مبني ده نو بری کې موږ خبرې کوو یو بل خبره موږ کوو چې فعل ماضی مبني ولې ده چې دا خبر درته ثابت کړو چې دا مبني څنګه ده بیا به خبره موږ دا کوو چې رب مبني او اصل دا خبره ده چې مبني علی السکون وي نه دا مبني علی الحرکت ولې ده درېمه خبره به دا کوو چې دا مبني علی الحرکت شو نه دا مبني علی الفتح ولې ده نو درې خبرې موږ اول کوو بیا به د مخته اوله خبره دا چې فعل ماضی دا مبني ده فعل ماضی مبني ځکه ده چې دلته کې هغه موجب د اعراب نشته ده دلته کې موجب د اعراب نشته ده یعنی یو ټکی چې معرب ګرځي نو داغي د لپاره موجب درې څه نه یا خود اساس فاعل واقع وي یا د اساس مفعول واقع وي او یا د اساس اضافت شوی وي یا فاعل واقع وي یا مفعول واقع وي یا اضافت شوی او دا درې وانه خبرې په فعل ماضی کې نشته ده لکه فعل ماضی دا خو نه فاعل واقع کېدی شي نه مفعول واقع کېدی شي او نه مضاف واقع کېدی شي وایي به معنی نو موجب اعراب پکې نشته له دې وجه نه دا مبني دي پوه شئ به خبره ده چې اصل په مبني کې دا خبره ده چې مبني علی السکون وي دلته کې دا مبني علی الحرکت ولې ده پوه شئ مبني علی السکون وي دا مبني علی الحرکت ولې ده نه جواب دا ورکړه ده چې دا مبني علی الحرکت ذکر چې د دې اسم سره معمولی مشابهت ده د اسم سره معمولی مشابهت ده او معمولی مشابهت سره لکه څنګه چې اسم فاعل دا موصوف د پاره د نکری لپاره صفت واقع کېدې شي دغه شان دي د فعل ماضی هم د نکری لپاره صفت واقع کېدې شي دغه مشابهت سره لکه د مررت برجل ضارب دا ویل شي نو دغه شان دي مررت برجل ضربهم ویل شي ها نو چې څنګه اسم فاعل دا نکری لپاره صفت واقع کېدې شي دغه شان دي فعل ماضی هم د نکری لپاره صفت واقع کېدې شي دغه ادنا مشابهت ته وجنا دا مبني علی الحرکت وګرځي خو شو دې باندې او اصل په مبني کې دا خبره ده چې مبني علی السکون نه کوم مبني الاصل وي مبني الاصل وي او مبني ماضی خدام مبني الاصل لا لیکن بری کې د فعل سره د اسم سره چونکه معمولی غونډه کې مشابهت ده د دې وجنا دا دې نه دا دغه دي هغه پوه شو دې باندې ها
بیا پرې مکه خبره باندې اعتراض دار چې لکه ته وایې چې دا ماضی مبنی دا زګه چې موجب اعراب پکې نشته موجب اعراب ته چې یو فاعلیت یو مفعولیت یو اضافت ده نو فعل مضارع ہوتا ہے معرب ده او فعل مضارع کو خدا درې وړه خبر نشته نه نو بیا فعل مضارع کې وای ورس روان دي بس چې دې فاصله لري د مشابهت وای بیا ها نو بری باندې پوښتنه چې ماضی مبنی وای دا دیمه خبره ماضی مبنی علی حرکت وای دا او درېمه خبره اوس مونږ کوو چې ماضی مبنی علی السکون وای دا علی الفتحه وای دا نو څنګه کنه وای چې دا فتحه یو خفیف حرکت ته لري وجنا یو خفیف حرکت ته د دې وجنا فتحه اخف الحرکت ته او دویم د دې وجنا چې دا فتحه د ساکن ملګری لري فتحه د ساکن سره ملګری ده او فتحه جنا دا جزء الف ته څه مطلب شو لکه فتحه دا تلګ راکاږي فتحه تلګ راکاږي د دې نه جوړ شي الف او د با زبر با او جرا راکاږي با زبر با د فتحې درا قودرو د وجنه الف جوړ شو او الف چې نه دا خالی ده او الف چې دا ساکن ده ساکن ولګي معرب من الحرکت چې هغه د حرکت نه دا خالی وي نه حمزه چې الف چې نه دا د فتحې د عقودو د وجنه الف جوړ شو او الف هم ساکن وي لہذا دا ملغه چې دا هم ساکن وي دا فتحه چې دا ساکن په شان دي شو فتحه چې دا چا په شان دي شو د ساکن په شان دي شو پوښوي ځکه د فتحین الف جوړي او الف ساکن وي دا فتحون د ساکن په شان دي شو ساکن نه ځکه وایي چې لانه اخو السکون پوښوي باندې ها خاجي بیا و چې دا فعل ماضی چې نه کنه دا مبني دا معرب نه ده معرب ولې نه ده نو دی و چې د اسم فاعل نه عمل نه راغستره لکه څنګه چې فعل مضارع چې دا د اسم فاعل نه عمل راغستله ده فعل مضارع معرب ده فعل مضارع ولې معرب ده ځکه چې فعل مضارع د اسم فاعل نه عمل راغستله ده عمل راغستله ده نو بدی کې دا خبرې دي یو خبره ده چې څنګه لګه فعل مضارع چې کنه په فعل مضارع کې او په فعل اسم فاعل کې حرکات او سکنات یو شان دي د فعل مضارع په اولنی څنګه کې ضرور حروف دي یا ضاد را با فضاربون په اولنی څنګه کې ضرور حروف دي سوال الف را با فضاربون کې درې متحرک او یو ساکن دي فیضربکم درې متحرک او یو ساکن دي لکه پوښتنه باندې ها ویم دادا چې لکه څنګه فعل مضارع په ماضی او په مستقبل په معنا باندې دلالت کوي دغه شان دي اسم فاعل د عمل د لپاره شرط هم ده چې دا په معنا د حال او د استقبال باندې کوي که په معنا د حال او استقبال نو بیا اسم فاعل عمل نه کوي پرې باندې پوښوي ها هغه پوښوي باندې ها دیم دغه په کې دا کنه چې لکه څنګه چې اسم فاعل د نکری لپاره صفت جوړې دي شي دغه شان دي فعل مضارع د نکری لپاره صفت جوړې دي شي سلورم نمبر دا لکه څنګه چې په فعل مضارع باندې لام تاکید داخليږي دغه شان دي په اسم فاعل په شروع کې لام تاکید چلنده داخلي لام ابتدائیه لام تاکید دا داخليږي هغه پوښتنه دی باندې ها دې پرو بیا زما کې دا کتاب ته ګورئ سزا په ګراله نو بیا دې کتاب کو تفصیل کوم فصل فی الماضی دا فصل دی په بیان د ماضی کې اے فصل فی بیان الماضی حذف د مضاف سره فصل فی بیان الماضی دا فصل دی په بیان د ماضی کې او هو یجی او علی 14 وجها او دا راضی پسوارلس طریقو باندې یعنی پسوارلس وجو باندې پسوارلس صيغو باندې پسوارلس شکلونو باندې اسوال دې چې یا د غائب یا د متکلم یا د مخاطب وي شپږ د غائب شپږ د حاضر غیر متکلم نحو ضرب الى ضربنا دغه ضربنا چې ګردان شروع شي د ضربنا پورې انما بني الماضي دلیل کوي او دا اصل کې د اعتراض نه جواب دی چې فإن قيل لما يبني الماضي دی بین سطور لیکل لري چې ویل شي چې دا ماضي ولی مبني ده نو بول چې انما بني الماضي بشکا دا ماضی چې دا مبنی ده لفوات موجب الاعراب زکه چې دلته موجب اعراب نشته ده د موجب اعراب یعنی هغه سيزونه چې هغه اعراب لره واجب وي او معربات لره واجب وي هغه سيزونه دلته نشته ده چې هغه څه سيزونه دي موجب اعراب سوري درې کم دي اسم فاعل نو فاعلیت مفعولیت او اضافت او دا درې باندې کې دا درې باندې لګی نشته
لفوات موجب الاعراب وشولا ویم نمبر خبره وعلى الحرکت او دا ماضی مبنی دا او په مبنی کې اصل خبره دا وی چې دا مبنی علی السکون وی نه دا مبنی علی الحرکت ولی دی واښوي الهغه سوال به بګدان او باسه دی وجه ذکر کوي وعلى الحرکت دا سوال نه جواب دی سوال د سوال داره چې ماضی کو ته چې مبنی نه نو په مبنی کو اصل کې دا خبره چې دا مبنی علی السکون لکه من علی دا مبنی علی السکون دی نو دلته خدا مبنی علی السکون چې دا نه راغله مبنی علی الحرکت پوری دی ویل مشابهته الاسم زکه چې دا مضارع ماضی مشابه د اسم سره پسګي فی وقوعه صفتا للنکره پدې کې چې دا واقعي صفت د نکری لپاره لکه څنګه چې نکره د نکری لپاره صفت چې نه اسم فاعل واقع کېږي شي د قشانتي د فعل ماضی د نکری لپاره صفت واقع کېږي شي مررت برجل ضارب هم لشي او مررت برجل ضرب هم لشي الهغه پوښوي لمشابهه الاسم في وقوع صفه للنكره نو مررت برجل ضرب او مررت برجل ضاربين وضاربين مطلب دا دی چې مررت برجل ضاربين ها وزدریم جو اعتراض داره چې دا وی چې مبنی او مبنی علی حرکت دا نو حرکات خضری دي فتحه کسره ضمه دا په فتحه باندې ولیدا نو علی الفتح او په فتحه باندې ولیدا ها زکا لانه اخو السکون زکا دا فتحه ملګری دی روړ دی د سکون ها څنګه وې چې لان فتحه جزء الالف زکا فتحه د الف جزء ده فتحه چې لګا راکاږي نو الف ته جوړ شي نو الف د دوه فتحو له جوړ دی او الف ساکن دی نو دا فتحه او فتحه د دې په شان دي شولا واښوي ځکه چې دا فتحه چې نه کنه دا الف ته د دوه فتحو نه جوړ دی او الف ته دا ساکن وي نو دې نه فتحه او ملګری د سکون دی هغه پوښوي باندې نفانو او بل دا خبره ده چې دا فتح اخو پر حرکت دی وجنه ولم يعرب یعنی مطلب دا دی چې دا ماضی چې دی کړی د اسم فاعل سره مشابهت لري چې څنګه اسم فاعل چې دا نه کېږي پر صفت جوړیږي نه د قشان دی دا فعل ماضی چې دا نه کېږي پر صفت جوړیږي نو به معرب وګرځو کنه نو دې چې ولم يعرب دا معرب نه ولي لان اسم الفاعل لم ياخذ منه العمل ځکه اسم فاعل دا نه غستره د دین عمل نه غستره لکه پوه شو باندې یو دا چې لکه د دې غو د فعل سره مشابهت شته د اسم د فعل ماضی اسم فاعل سره مشابهت شته غو د مشابهت ډیر کم دی مشابهت تامور نه لري حاصل واښوي مشابهت تامور دا نه لري حاصل ځکه کنه چې ګور اسم فاعل چې عمل کوي نو دې لپاره شرط داره چې دا په معنا دا حال او استقبال باندې وي که په معنا فعل ماضی باندې نو بیا عمل نه کوي کله معنا فعل ماضی باندې نو بیا څنګه کوي نو چې دا عمل نه کوي نو دې رئیس سره مشابهت نشته نه وای د فعل اسم فاعل د عمل لپاره شرایط ویلو دا په معنا حال استقبال باندې نو که په معنا دا باندې او دا ماضی باندې نو بیا عمل نه کوي نو چې ان اسم الفاعل لم ياخذ منه العمل جناغسته اسم فاعل نه غسته لري عمل یعنی چې کله اسم فاعل په معنا فعل ماضی باندې بیا عمل نه کوي کوښوي بخلاف المضارع فخلاف د مضارع نه لأن اسم الفاعل ياخذ منه العمل ځکه اسم فاعل دا غسل لري العمل فوت الاعراب له عوضا عنه نو ورکل شو هذا اعراب د وجه د وجه دې چې دا عوض دراغنه لکه مطلب اسم فاعل چې نو دا په حال او استقبال باندې دلالت کوي نو علو بل عمل کوي او مضارع هم د سیده جواب په حال او استقبال باندې دلالت کوي او لکثرت مشابهته یا د دې وجنات د اسم فاعل د فعل مضارع سره ډېر مشابهت لري پس کې په حروف کې په حرکات او په سکناتو کې یعنی يعرب المضارع یعنی مضارع به معرب وي لکثرت مشابهته له د وجد دینات د اسم فاعل د فعل مضارع سره ډېر مشابهت لري پس کې یو منغوي چې په حرکات او سکنات او په تعداد کې وهم دا چې لکه څنګه نکره چې نه دا صفت واقع کېږي شي د نکره پر صفت اسم فاعل واقع کېږي شي دغه شان د نکره پر صفت فعل مضارع واقع کېږي شي دریم لکه څنګه چې اسم فاعل د مبتدا لپاره خبر واقع کېږي شي دغه شان د فعل مضارع هم د مبتدا لپاره خبر واقع کېږي شي لکه څنګه چې فعل مضارع
په حال او استقبال باندې دلالت کوي د قشا د اسم فاعل ځان د په حال او استقبال باندې دلالت کوي او عمل کوي لکه څنګه چې د اسم فاعل په شروع کې لام ابتدایي راځي د قشانته د فعل مضارع په شروع کې لام ابتدایي راځي او د دې دون وجه د وجنه د فعل مضارع چونګې د اسم فاعل سره ډېر ځان مشابهت لري دغه فعل مضارع ته د معرب ده هغه پوښتنه معنی وبني الماضي على الحركه لقله مشابهته له او دا ماضي مبني شوی د حرکت معنی ځکه چې د دې د مشابهت ته لږ مشابهت ته لري اسم فاعل سره وبني الامر على السكون دا وای دا به کوڅه په ځمن کې دا خبره لګا نه وای چې امر جننه دا به مبني په سکون باندې مبني به څه باندې په سکون باندې ولی لعدم مشابهتي ځکه چې د دې اسم د فعل امر د اسم فاعل سره اسم مشابهت هم نشته نه په دې نو غوښتنه سره مشابهت شته چې د نکرې لپاره صفت واقع کړي شي ولکه فعل امر خو د نکرې لپاره صفت هم نشي واقع کړي لہذا اصل په مبني کې دا خبره چې مبني علی سکون وي نو امر حاضر څخه مبني علی سکون دی خو شو به باندې پورا ده ها اوس مکه دې نه خبره کوي چې په فعل ماضي کې پای کې لکه الف سیوا شو نو څه څه جوړیږي الف پوری سیوا شوی دی واو پوری سیوا شوی دی نو دا خبره ترې وځي ان شاء الله